سلامونه ملګرو. جنید خان ما پرون په سپریم کورټ کې په یو ډیر اهم کیس باندې سماعت شوې ده چې په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. بل شیر افضل مروت او بیرسټر ګوهر عمران خان سره په جیل کې ملاقات کړی دی. یوه ډیره غټه اهمه فیصله شوې ده د شیر افضل مروت په حق کې، په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. بل عدت نکاح کیس کې د بشرا بیبي سابقه خاوند خاورما نکاح هم عدالت ته پیش شوی دی چې په جج باندې یو الزام هم لګولی دی، په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. بل شهید ارشد شریف د پاره د پاکستان چې کوم غټ صحافیان دي عمران ریاض او حامد میر هغه راوتلي دي او سپریم کورټ ته عدالت ته یو غټ درخواست ورکړی دی چې په دغه کیس باندې د ارشد شریف شهید چې کوم دی دغه په کیس باندې د مکمل تفتیش وکړل شي. په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. دا ټول خبرونه په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله سپریم کورټ کې چې کوم اهم سماعت شوی په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. اسلام آباد های کورټ چې کوم شپږ ججز چې کوم خط سپریم کورټ ته لیکلی و چې موږ په موږ باندې ډېر غټ دباو دی، موږ ازادې فیصلې نشو کولی، زموږ کورونو کې کیمرې لګېدلې دي، موږ باندې ډېر زیات پریشر دی. هغه خط حوالې سره په سپریم کورټ کې پرون سماعت شوی دی. په دغه کیس کې سپریم کورټ سماعت چې کوم دی مخکې هم یو ځل شوی و، اوس دوباره پرون سماعت شوی دی. په تیر شوي سماعت کې 7 ججز شامل و. د 7 ججز یو بینچ جوړ کړلی شوی و چې هغې نه پس یو جج چې کوم دغه بینچ نه استعفا واخیسته او شپږ ججز په دغه بینچ باندې پاتې شو. شپږ ججز پرون په دغه کیس باندې د هغوی په رهنمایي کې سماعت شوی دی. په تیر شوي سماعت کې جج ویلي و چې آیا دا دباو صرف د اسلام آباد های کورټ په شپږ ججز باندې دی که نه نور هم د ملک چې څومره هم های کورټ دي د ټولو ججز باندې دا دباو دی. نو دې حوالې سره د باقاعده یو رپورټ جاری کړلی شي چې د هغې رپورټ حوالې سره پرون په دغه کیس کې سماعت دوران د ملک ټول های کورټ څومره هم های کورټونه دي د هغوی نه باقاعده نوټس راغلی و. بلوچستان های کورټ والا هم ویلي دي چې په موږ باندې هم پریشر شته دی. لاهور های کورټ والا هم ویلي دي چې زموږ ججز باندې هم ډېر زیات پریشر دی. پېښور های کورټ والا ویلي دي چې سیاسي کیسونو کې موږ ته ډېر ټلیفونونه او دمکیانې میلاو شوي دي چې موږ دغه دمکیانې نه وې منلې، نو بیا موږ ته د پړوسي ملک نمبر نه هم کالونه کېدل چې موږ ته به دمکیانې میلاوېدې. د پېښور های کورټ دا خبره پېښور های کورټ ججز چې کوم دی کړې ده. پرون کیس دوران جج اطهر من الله ډیر زبردست کاروایی کړې ده او جج اطهر من الله د ټولو ججانو ته طرفې زبردست دلایل ورکړي دي. جی دا کیس چې کوم دی بل تاریخ د پاره ملتوي شوی دی. اوس بیرسټر ګوهر او شیر افضل مروت چې عمران خان سره په جیل کې کم ملاقات کړی دی، نو په دغه ملاقات کې عمران خان دا فیصله کړې ده چې شیر افضل مروت د پبلک اکاونټ چیرمین جوړ کړلی شي. نو دا شیر افضل مروت دغه عهده د عمران خان نه میلاو شوې ده. پبلک اکاونټس کمیټۍ چیرمین چې کوم دی هغه شیر افضل مروت وټاکلی شو. بل عدت نکاح کیس کې د بشرا بیبي سابقه خاوند خاورما نکاح عدالت کې پیش شوی دی او جج صاحب ته ویلي دي چې تا باندې زما اعتبار نشته دی. جج ورته ویل که ستا په ما اعتبار نشته، خو دا کیس چې کوم دی دا د اپیل کیس دی او دا کیس زه بل جج ته نشم ریفر کولی. دا کیس په ادې فیصله به عمزه کوم چونکه خاورما نکاح خو پیله عدالت ته نه پیش کېدو. اوس چې پیش کېږي نو ډیلی ټیکټس یوز کوي، کله وکیل نه پیش کېږي، کله دی نه راځي، کله یوه بهانه کله بله بهانه. نو عدت نکاح کیس چې کوم دی دی هسې راکاږي دا کیس ډیلی ټیکټس په دې کیس کې استعمالیږي. خو جج والا هم صفا ویلي دي چې دا د ما کیس دی و دې فیصله به زه کوم، دا د بل جج ته نه ریفر کوم. بل ارشد شریف ته انصاف ورکولو دپاره د ملک غټ صحافیان عمران ریاض، حامد میر، ابراهیم وغیره ټول راټول شوي دي او عدالت کې درخواست جمع کړی دی چې ارشد شریف ته د انصاف میلاو شي او باقاعده د په دغه کیس باندې جوډیشل انکوایري وشي او پوره معلومات ته وکړلی شي او چې څومره هم انکوایرانې کیږي نو هغه د میډیا ته هم پیش کړلی شي. مطلب هغه انکوایري دې پټیږي نه چې د ارشد شریف شاته څوک دي، د شهید ارشد شریف د قتل شاله څوک انوالو دي. په پاکستان کې هغه له چا دمکیانې ورکول یا هغه له څه مشکلاتو او بیا په دغه کینیا ملک کې د دې شاله څه وجوهاتو د دغه د قتل شاله څه ریزنز نو د هغې د باقاعده جوډیشل انکوایري وکړلی شي. دا چې کوم دی د ملک صحافیان چې کوم دی عمران ریاض غټ صحافیان حامد میر دی په عدالت کې دا درخواست دایر کړی دی. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ سو. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.